تللو به داسې کار دی زموږ د پلار یې بوتلو به یې تېره چاپه کې تر اوسه پورې په جیل کې دی. 12 کلو عمر کې راغلی یم 12 کلو او اوس چې رښتیا خبرې د ما تل ورګانې درې مې زامن دي. موږ اختر هم چې کوم دی نو هغه ته یې تېر کړو چې بس ځان لم تېر کړو نو پلار هم چې کوم دی په جیل کې اختر تېر کړو. اوس که موږ خپل وطن ته ځو که نه دا نه چې به موږ کوم هغه ده خو موږ داسې ده که ناشنا دي چې ځي بیا دا نیول شروع شو نو موږ کارونه مارونه نشته. اوس تقریبا دا دویمه میاشت موږ په کور باندې ناست یو. اوس پریشانی ده تکلیف دی اعصابو موږ ته خدای راړولی. نیوي سیر والا د سیټ او موږ ته چې کوم دی نو هغه کم راشن به راتلو هغه موږ ته میلاوېدو. اوس ډېر وخت کېږي چې هغه راشن اوس موږ له نه راځي موږ ته نه میلاوېږي. نو خو نوې زندګي به شروع کوو دا نه کور شته نه کار شته نه کسب شته. نشو وتلی بار د کور ته د کور له وتی نشو نشیم. اوس هم زما د تر دوی په دې سنټر جیل کې ده. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। पाक अफगान बॉर्डर कई माह के बाद खुलने की बातें सामने आ रही हैं। मैं इस वक्त चरसद रोड पर खुरासान कैंप में मौजूद हूं। यहाँ मुकीम अफगान माजरीन से बात करते हैं, उनका वापसी के बारे में क्या कहना है और वो दोनों हुकूमतों से क्या मुतालबा कर रहे हैं। موږ تللو به داسې کار دی زموږ د پلار یې بوتلو به یې تېره چاپه کې تر اوسه پورې په جیل کې دی. موږ اختر هم چې کوم دی نو هغه ته یې تېر کړو چې بس ځان لم تېر کړو نو پلار هم چې کوم دی په جیل کې اختر تېر کړو. تقریبا داسې شپږ دېرشمه ورځ ده چې هغه په جیل کې اوس هم پروت دی. زموږ دا هیله ده چې دا بارډر دی کولاو کړی شي نو زموږ دا پلار چې کوم دی دا به یا غاړه شي او طرف ته خوشي که نه. اوس داسې لن کې ډېر خلک یې داسې نیولي دي هغه هم په دې سوچ او فکر کې دي چې مطلب دا بارډر دی کولاو شي او د خپل وطن ته لاړ شي. پهله ځل کې موږ ډاډه کار کولی شو موږ به هر ځای ته تللو هر یو کار موږ کولی شو ښه په مینه محبت باندې. چالن کې بیا دا حکومت خراب شو او بیا دا نیول شروع شو نو موږ کارونه مارونه نشته. اوس تقریبا دا دویمه میاشت موږ په کور باندې ناست یو. نیوي سیر والا د سیټ او موږ ته چې کوم دی نو هغه کم راشن به راتلو هغه موږ ته میلاوېدو. اوس ډېر وخت کېږي چې هغه راشن اوس موږ له نه راځي موږ ته نه میلاوېږي. چې دا پالیسي بدله شي زموږ دا هیله ده چې لږ امن راشي نو موږ د رور علاج هم دی او ډېرې مسلې راته پرتې دي په دې هغه باندې نو موږ چې دا مکمل ختم شي نو زموږ دا هیله ده چې الله یې په خیر او په خوشحالي ختم کړي نو به انشاءالله که ژوند د خیر نو ځو ایساري ګونو په تک باندې. نو موږ د حکومت قانون خامخا منو دا نه چې نه منو خو موږ دغه عذر ته پیش کوو چې انډیواله موږ خپل دونه موقع موږ ته میلاو شي چې دا خپل کاروبار اگر چې حکومت موږ ډېر وخت وشي دا کال نیموشه موږ ته وایي چې دا برابر کړي خو د موږ لږ وخت ونه کېږي زموږ چې رښتیا خبرې نو 40 نه بره وخت کېږي 40 نه بره وخت کېږي 40 کاله 42 کاله 45 کاله دونه به کېږي نو دا داسې لږ وخت کې داسې کال نیم کې دا کار نه راغونډېږي او موږ خپل کوشش کوو چې راغونډې کړو او دا د حکومتونو په کارو کې موږ دا غم نه کوو چې یاره موږ ولې وباسي. البته به دوی خپل په خپل کار ښه پوهېږي. زه خپله د دې هلک په عمر ما 12 کلو عمر کې راغلی یم 12 کلو او اوس چې رښتیا خبرې د ما تل ورګانې درې مې زامن دي او د واده مې تقریبا 20 کاله شپږ کاله وشو. ټوله زندګي مې دلته تېره شوې ده. ټولونه هم دلته ویلي او یاران دوستان هم دلته دي او ټول د دې د ملک په رواج او په قانون او په حساب کتاب. اوس که موږ خپل وطن ته ځو که نه دا نه چې به موږ کوم هغه ده خو موږ داسې ده که ناشنا دي چې ځي ټول د دې په روټین د دې په کار په کردار په هر شي باندې پوهي او هغه د موږ داسې ښکاري لکه یو ناروا نابلده چې ځي. نو خو نوې زندګي به شروع کوو دا نه کور شته نه کار شته نه کسب شته هلته که نه نو به چې یو ځای ته نه ولاړ چې سړی به یې خیمه وي یا به ځان ته کور جوړوي او کرایانې خو به دا رقم شوي چې کرایي و د هغه ځي د دې په حساب باندې د کرایي نه ودې ده. اوس یو بل نه اورو چې 10,000 8,000 6,000 10,000 15,000 افغانۍ نو تقریبا دلته یو کور کرایي ته لا میلاوېږي نه نو کرایي ته خو د چا به وسه وشي خو د عامو خلکو خو وسه نه کېږي. افغان حکومت نه هم دا مطالبه ده چې انډیواله افغانان خو د افغانستان که نور څه په وس کې نشته که نه ځمکه خو د افغانستان شته که نه دا خلک په دې ځمکو باندې خوشحالېږي یا د اقل د واده کړي په سر باندې یو بیسوا یو نمره یو غټ ځای اډورکوټه ځای دونه ځای ورکړي خپله سرپناه خو پکې جوړه کړي که نه دا هم د هغې حکومت نه ده که نور وس یې نشته دا خو یې وس کې شته که نه دا خو چې څوک تلي دي چا ته هم پښې نه دي میلاو شوي نو به چې بارډر کلاو شي ځو به بله طریقه خو زموږ نشته ده چې د پاتې کېدو چانس هم نشته ځو به زبردستي را سره نشته زبردستي خو نشو کولی چې په زوره پاچو په دې چې دلته حکومت راشي انډیواله کله داسې منډه که کله داسې منډه که دا زندګي خو نه کېږي. دا ټول د کوڅو کې دا څه موږ ټول خپلوان دي اوس هم زما د تره دوی په دې سنټر جیل کې ده. زه نوم مې حبیب خان دی او تقریبا داسې
اتلس کلنۍ کې به راغلی وم او دلته اوسېږم او بس اوس دلته بچیم دي نمسیم دي او اوس هم په زوره وباسیم. اوس پریشاني ده، تکلیف دی، اعصابو موږ ته خدای راړولی دی او دا بس د الله رضا ده زموږ قبوله ده. او موږ هماغه وخت کې راغلي وو چې په افغانستان کې انقلاب شروع شو او بیا د هغې نه وروسته بیا دلته اوسېږو. مخکې آزاد و روزګار به هم کوو، اوس نشو وتلی بار ته کور ته، د کور له وتی نشو، نسیم دا رقم مشکلات دي. زامن مې هم وایي، نسي مې هم وایي چې موږ دلته پیدا شوي سو، همدلته غټ شوي سو، دا غذي ماحول سره بلد نه سو. هلته په افغانستان کې به د صفر له کار شروع کوو چې څه به کوو، دا پته موږ ته هم نه لګي. موږ وویل چې موږ له د انسانیت په سترګه مو وباسي، موږ انسانان یو، بشر یو، د بشر هغه مسلماني هغه څه پرېږده، د بشر په سترګه خو دې راته وګوري. د افغانستان د حکومت له روزګار غواړو، کار غواړو، کور غواړو.